لکه زما خو اولاد نشته دې ته بې موسمه میوه ورکولی چې نو ما ته د ځوانۍ نه غیر اولاد نشي راکولی موږ چې کله دغه مونځ کو د باران د غوښتو یا مثال د لمر د تورېدو موږ دې وخت کې دعا غواړو دا دعا موږ انفرادي غواړو که اجتماعي غواړو هر یو فرقې دپاره د غره غوندې جګې جګې اوبه د منظرې په شکل داسې به راتلې داسې به غورځېدلې نوح علیه السلام د تکلیف په وخت کې چاته آواز وکړ ورپسې ابراهیم علیه السلام د اور د غورځېدو په وخت کې دې تکلیف نه بچ کېدو په وخت کې چاته آواز وکړ او ورپسې حضرت یونس علیه السلام د مۍ په خېټه کې چاته آواز وکړ ورپسې ایوب علیه السلام په مریضۍ کې چاته آواز وکړ ورپسې موسی علیه السلام د فرعون نه د بچ کېدو دپاره د چا نه مرسته وغوښته زکریا علیه السلام اولاد نو اولاد د چا نه وغوښته نو تاسو هم په هر کار کې د چا نه مرسته غواړئ صلات الخسوف او کسوف کو د لمر د تورېدو او د سپوږمۍ د تورېدو حدیث کې به څوک ونه ښایي منع نشته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زماد اسلام قابل قدر واجب الاحترام مشرانو کشرانو همزولو نوجوانانو او د حیا په پردو کې ناستو بیبیانو رب العالمین جل جلاله مسر زما صادر شو گناهونو د عفی قلم راکاگا عزتمندو زمونږ استاسو نننی جمعة المبارک باندې به بیان هغه په دې باندې وی چې دعا د انسان د ژوند اصل مقصد دی څومره انسان ته ضرورتونه پیښیږي څومره انسان ته تکلیفونه پیښیږي
که په راحت کې وي او که په خوشحالۍ کې وي خپل رب به د یاده نه وباس. دا د انسان د ژوند تر ټولو قوي مقصد دی چې خپل رب به همیشه یاد لري. هېڅ وخت کې به هم خپل رب د یاده نه وباسې. دا په دې معنا نه چې یو سړی خوشحاله وي الله یاد نه دی او چې غم پرې راغی نو الله ورته یاد شي. نه، هر وخت کې الله جل جلاله به درته یادي. ہر وقت کے بعد اللہ جل جلالہ نے سوال کے. حتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله یو انسان د بوټ بند اوش کېده او د بوټ بند غواړي نو دې کې بم الله جل جلاله ته آواز کوي. کور کې مو مالګه خلاص شوا، بل روایت کې راځي مالګي خلاصېدو سرم الله جل جلاله ته چغه پورته کوي، یا الله مالګه خلاصه شوه راوه مالګه راکړي. دا تر ټولو ښه مقصد دی د انسان د ژوند. رب باندې عقیده هغه په دغسې خبرو کلکېږي. اشرف علي تهانوي رحمه الله د ذکر کړي یو مور او پلار کېناستل د خپل بچي د آیندې دپاره فکر کوي چې موږ دا بچی به څنګه په دې وروځو چې په هره خبره کې د رب ته آواز وکړي. وایي دا پلار دی مور د دې بچي ته وایي چې تاسو داسې کارو کوئ چې کور کې کله دا ماشوم ډوډۍ غواړي نو کوټې په یو کونج کې به ورته کېدی. کله چې ډوډۍ غواړي نو ورته ویل چې بچیه الله ته چغه کړه چې ډوډۍ درکړي. کوټې ته چې دی دننه شو دی به ګرځي راګرځي، ضروري یو ځای کې به یې پې نظر ولګي. که اوبه یې غوښتلې په دغه ترتیب ورته بچیه دې کوټې ته لاړ شه الله نه وغواړه نو د ده به په خپل رب باندې عقیده مضبوطه شي. قرآن کریم کې که مونږ تاسو لټه وکړو ځای په ځای همدغسې واقعات نقل کېږي د انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام. عام الله تعالی یو حکم کوي وقال ربکم، ویل دی رب ستاسو. انسانانو ته الله تعالی خطاب کوي، محبوب ته وایي دې خلکو ته ووایه ادعوني ما راوبلی استجب لکم، زه قبلونکی یم ستاسو د دعاګانو، زه به یې قبول کړم. ما نه دعا وغواړئ زه به یې قبول کړم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هر هغه څوک چې تکبر کوي زما د عبادت نه. دلته مفسرین وایي دعا پسې عبادت ذکر کړه، معلومیږي دا دعا ځان ته عبادت ته ګوره. نو که چېرته دغه عبادت نه مراد دعا وي نو که هر چا تکبر وکړه زما نه د دعا غوښتلو، اللہ جل جلالہ فرمائی سیدخلون جہنم داخرین، زرد چه بمانگا دی جہنم تا ذلیل داخلو. او کچیر تا دا عبادت نا عام عبادت مراد شی. بیا اللہ فرمائی چاچے زما دا عبادت نا تکبر کو ما تا پا عبادت بانے شرمیگی، که دا منز دے، که زکاة دے، که روجہ دا، که حج دے، که جہاد دے وغیرہ وغیرہ احکام دا دین. پا دے چه سوک شرمی کی زبای جہنم تا داخل کم. خراجح قول دا دے چه دل تا مخ کے دعا یاد دا
او وروسته ورپسې عبادت یاد دی. مقصد د دې عبادت دا دی چې دا دعا خپله یو عبادت دی. ګوره دعا د الله نه غواړئ. هر کله چې الله جل جلاله نه دعا غواړه په دې الله ډېر خوشحالېږي. همدغسې د دې عبادت په اړه چې دا دعا عبادت دی که نه، بل روایت د حدیث مبارک کې راځي، سنن ترمیزی نقل کړی. رسول الله مبارک فرمایي الدعاء هو العباده. دعا په خپل عبادت دی. بس آیت کې راغی تشریح د دې آیت محمد رسول الله مبارک وکړه. معنا دا شو دعا ځان ته عبادت دی. نو دعا غواړه، همیشه د پاره دعا غواړه. بل حدیث مبارک کې راځي الدعاء مخ العباده. دعا د ټولو عبادتونو مغز دی. دعا د ټولو عبادتونو مغز دی. حتی منځ بهترین عمل دی، او په منځ کې هم ګوره دعاګانې دي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا ده. الحمد لله رب العالمين ولا الضالين پوری دعا ده. کچا ته دعا یاد نه سورۃ فاتحه د اول سر نه اخره پورې په دعا کې وي، بس دا دعا شو بهترین دعا ده. نو دعا دا ځان ته عبادت ده. بل آیت مبارک کې راځي صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې، یا رسول الله زمونږ رب که لرې وي چې چغې ورته ووهو، او که نږدې وي چې په آرام یاد کو. الله جل جلاله آیت نازل کړ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. هر کله چې ستانه زما بندگان پوښتنه کوي په باره زما کې چې زمونږ د عرب لرې دی او که نږدې دی، ته ورته ووایه فإني قریب، زه نږدې یم. زه نږدې یم. آها، دا نږدې څه معنا لري، څه فایده لري؟ اجیب دعوة الداعی اذا دعان. زه قبلوم دعا ته دعا کوونکي کله چې ما راوبلي. کله چې ما نه دعا غواړي الله وی زه قبلوم. زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله تعالی څه فرمایي چې کله ما نه دعا غواړي زه څه کوم؟ جواب رانغی زه قبلوم. کله چې دعا غواړي زه قبلوم. وخت پکې معلوم شو لکه؟ جواب رانغی وخت معلوم شو؟ هر کله چې ما نه دعا غواړي زه قبلوم. که شپه وي، که ورځ وي، که بعد د مونځ نه وي، که بعد د فرض مونځ نه وي، که بعد د سنتو نه وي، که بعد د نفلو نه وي، که بعد د غم نه وي، که بعد د مصیبت نه وي، که قبل المصیبت وي، که قبل الراحت وي، که بعد الراحت وي، هر کله چې ته دعا غواړې الله وی زه قبلوم. پوهېږئ په خبره؟ اجیب دعوة الداعی اذا دعان. که یو سړی دا وایي چې فرض پسې غواړه او سنتو پسې مه غواړه، هلکه که په ما باندې مصیبت د سنتو نه بعد راغی څه به کوم؟ هلکه که زما ضرورت د سنتو نه بعد راغی څه به کوم؟ هلکه که زما ضرورت د فرضو نه بعد راغی څه به کوم؟ که زما ضرورت د فرض او سنتو نه غیر راغی نو څه به کوم؟ زه خو به الله ته همیشه دپاره چغه وهم. ځکه اذا دعانې وایي هر کله چې ستا د خولې نه راووته الله وی زه قبلوم. اوس راځه آیاتونو د قرآن ته راځو. د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د هغې د خولې مبارکې دعاګانې را نقل کېږي او غوښتنه نقل کېږي. ګورو چې هغې کوم کوم وخت کې الله تعالی نه دعا غوښتلې ده.
نوح علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ برگزیدہ پیغمبر دے. آدم ثانی ورته وای ټول پیژنو. آدم ثانی ورته وای نوح علیہ السلام ته د 9.5 کاله دعوت وکړ قوم ته. د قرآن نه ثابته ده 9.5 کاله بعد قوم هم نه مني. څه کسان دي چې هغې منلی دی او څه کسانو د خبره تایید کړې د نورو خلکو انکار کړی. خو ډېر د دردونو مصیبتونو نه بعد یو دفعه نوح علیه السلام ډېر په تنګ شو. د کفارو د ضرر نه او د تکلیف نه په تنګ شو. 9.5 کاله خو ډېر عمر دی. چغه یې کړه مصیبت راغی نو اوس په رب ته چغه وهي. څه وایي؟ قرآن ذکر کوي وقال نوح الرب. وویل نوح علیه السلام خپل رب ته چغه یې پورته کړه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدایا پس مکه د یو کافر کور پرې نه دی. خدایا پس مکه د یو کافر کور پرې نه دی. ولی انک ان تذرهم یا الله کته دوی پرېږدې دوی نه د خیر تمه نشته. یضلوا عبادک ستا بندگان ګمراه کوي. ستا بندگان گمراہ گئی. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نسی گئی مگر کافر او ناشکر. نسی گئی مگر کافر او ناشکر. خدای دا د خیر خلق نه دی. نو په دې وخت کې د چې چغه پورته کړه نو اوس د دعا الله تعالی قبلې کنه سورۃ نوح کې 28 او 23 نمبر آیت کې اللہ تعالیٰ ذکر وکړ. د چې کله چغه پورته کړه سورہ قمر آیت نمبر 11 او 14 پورې اللہ تعالیٰ ذکر کوي چې ما د نوح علیہ السلام دعا قبول کړه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله فرمایي منګه دعا قبول کړه د اسمان نمو پیدا اوبره نازل کړلې او زمکې ته مو وویل چې اوبه راپورته کا. نو دې ټول قوم باندې الله تعالی عذاب راوړو اوبه یې پرې رانازلې کړې. اختلاف پر روایات 6 میاشتې او 14 ورځې په ځمکه باندې اوبه ډنډې ولاړې وې. یوازې نوح علیه السلام او د هغې سره ختلي ملګري چې هغه کشتۍ ته ختلي و الله هغه بچ کړه. نور الله تعالی ټول تباہ برباد کړه. نور الله تعالی ټول تباہ برباد کړه. نوح علیہ السلام نه بعد الله تعالی بیا دنیا آباد کړه. د نوح علیہ السلام د بچو نه سلسله د اولاد بیا شروع شوه. دویمه خبره د نوح علیہ السلام پس ابراهیم علیہ السلام باندې تکلیف راغی. نمرود سره دشمنی راغله. نمرود چې کله اور تیار ک فیصله وشو چې ابراهیم علیہ السلام اور ته وګرځوي. ابراهیم علیہ السلام چې کله په ټال باندې کېنولی شو شیطان دا مشوره ورکړه. فرشتو ټال کلک نیولی. شیطان بیا مشوره ورکوي چې سرلوسی جنکې راوړئ فرشتې تښتي. سرلوسی جنکې راوړلی شو فرشتې وتښتېدل. ابراهیم علیہ السلام ته دغه وخت کې ناستلو کې جبرئیل امین راځي
ورته ابراهيم عليه السلام مونږ ته امر خدمت وایا اجازه د مرسته وکړو ابراهيم عليه السلام فرمایي د کم رب په نوم باندې چې ما دا دار قبول کړه مې په حال باندې خبردار دی کنه وای هو وستانه مې هغه مدد کوونکی دی ابراهيم عليه السلام چې کله دعا وکړه ربا د کافرو مقابله کې مې مرسته وکړي اور ته مې غورځي الله رب ذوالجلال ته چغه وهي رب کریم وایي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم منګه د ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړه اور ته مو ویل چې ته یخشا سالم یخشا په ابراهيم عليه السلام باندې چې د یخنۍ نه تکلیف ورنکې د ابراهيم عليه السلام دعا الله قبول کړه که قبول نه کړه جواب رانه غي قبول کړه کنه قبول کړه نوح عليه السلام ته د دشمن نه خطر وا الله داغي نه آزاد ک ابراهيم عليه السلام ته د اور نه خطر وا الله د اور نه آزاد ک بیا یونس علیہ السلام دا واقعه د تاسو اوریدلې واقع خو درته نه بیانوم صرف هغه مقصدی زه ترازم کله چې د په کشته کې کېناست او کشته غرق شو منځ دریاب ته لاړه دی وخت یو ماهی راځي یونس علیہ السلام تیری یونس علیہ السلام پوه شو زمانه سهوا وشوه خو دې وخت کې د الله نه غیر بل څوک نشته دریاب کې دننه د مې په خېټه کې چیغه پورته کړه چیغه وهي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله چیغه تا ته وهم نشته د لایق د عبادت مگر ته پاکی د تعالی را بشک زه د تاوانیانو نه یا الله ما په ځان باندې ظلم کړو سورہ انبیاء آیت نمبر 8 کې الله تعالی ذکر کوي بیا الله تعالی دعا قبلې په سورہ انبیاء اتم نمبر آیت کې الله تعالی وایي کله چې د چغه کړه نو فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله فرمایي موږ دعا قبول کړو د مصیبت نه مخلاص کړو دغه سي مونږه نجات ورکو مؤمنانو ته دی آیت کی او بلا خبرم الله ذکر کړو بل بشارت هم راغې الله وای چې څنګه می یونس علیه السلام خلاص کا وکذالک ننجي المؤمنین دغه سي مؤمنان هم خلاصو کتا دعا وکړه الله به خلاص کتا الله نه وغوښته الله بدر کی نو د دریاب په منځ کې او د مې په خېټه کې یونس علیه السلام ته څوک ورسېد جواب راکړي جواب صحیح رانه غي څوک ورسېد دغه څه په زور چغه وای چې فرشتي م الله ته وی چې الله دا پتا مهین دي بلدا د الله یو بل برګزیده پیغمبر دی موسی علیه السلام موسی علیہ السلام قبطیان دا د فرعون ډلوا په دې معنا د فرعون امتیان ځانونه شمارل موسی علیہ السلام د فرعونانو سره خبره کړي د قبطیانو سره خواغي ورته صدو په دا په ویو چې موږ به داسې کو فرعون نه به سو خلاص کو فرعون خو ډېر لوی قوت او طاقت لري موسی علیہ السلام فرمایي کلا هیڅ چیرې داسې نه فرعون څوک دی طاقت به صحیح داسې نه ده څنګه چې تاسو نظر لرئ ان معي ربي سيهدين ما سره زما رب دې زر د چلاره براته وخی د فرعون نه د نجات کلا ان معي ربي سيهدين دا څنګه ده څنګه چې تاسو ګمان کوئ زما رب زما سره دې زر د چې ما تبا لار راخای
ان معي ربي سيهدين. بیا اللہ تعالیٰ دعا قبلی دا خو سورہ شعراء کې اللہ تعالیٰ فرمائی اور رب کریم جل جلالہ چې د دعا قبلی نو سوئی فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائی میں دعا قبول کړه فاستجبنا له فأوحينا إلى موسى منګه دته وحی وکړه موسی علیہ السلام ته چې تا زمانه دعا غوښتلې نو ان اضرب بعصاك البحر په خپل امسا باندې دا دریاب ووهه. کله چې دا دریاب باندې امسا ووهله نو دا دریاب په منځ کې غټې غټې لارې جوړې شوې 12 قبیلې وي 12 لارې جوړې شوې صاحبه. فانفلق كل فرق كالطود العظيم هر یو فرقې د پاره د غره غوندې جګې جګې اوبه د منظرې په شکل داسې به راتلې داسې به غورځېدلې دې خوا نه به داسې راتلې داسې به غورځېدلې لاره پکې جوړه وه هلته بله لاره هلته بله لاره. یوازې الله نجات ورنه که موسی علیه السلام دعا وکړه الله تعالی سره د نجات منظرې والا لارې ورته جوړې کړلې. د رود نیل په منځ کې موسی علیه السلام ته څوک ورسېده الله ورسېده. بلا ایوب علیہ السلام مریض دے مونږ تاسو مریضان لرو الله دې ټولو ته صحت کامله ورکړي نارینه او ښځینه الله دې ټولو ته صحت ورکړي. ایوب علیہ السلام بدن کمزوری شوی دی. طبعا مرض د انسان په وجود تاثیر کوي. مرض پیغمبرانو باندې هم راځي او دا چا ذکر کړی دی چې ایوب علیہ السلام مریض شو؟ قرآن. چا ذکر کړی لکه اوس درته آیت وایم دې کې یو ټکي ته اشاره کوم تاسو به انشاءالله په هغې باندې پوه کوم. ایوب علیہ السلام مریض شو. انسان پازې وخت کې دا مریضي نشي زغملی تر یو اندازې پورې به وزغمي. بی بی ورته وایي ته خو د الله برګزیده پیغمبر دعا وکړه وایي چې الله جل جلاله نه 40 کاله ما د مریضۍ دعا نه وه کړې الله مریض کړم حیا راځي څنګه ته د صحت دعا وغواړم. الله اکبر. بس په الله ځان سپارم دې ته متوکلین علی الله وایي دا زما ستا خبرې نه دي دا د پیغمبرانو عقاید دي پیغمبرانو زړونه دي. ایوب علیہ السلام چې کله د مریضۍ نه ډېر په عذاب شو ژبې مبارکې سسوالی شروع کړ د ذکر د الله تعالی نه پاتې کېده وایي چې رب اوس خو نور چې ذکر نشم کولی په دې ژوند به څه وکړم نو لاس یې پورته د ده دا چغه او دا دعا الله تعالی په سورې انبیا آیت نمبر 83 کې ذکر کوي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یاد کاغه وخت چې ایوب علیہ السلام چغه کړه خپل رب ته چې اے ربا انی مسنی الضر یا الله زه تکلیف مسه کړی یم تکلیف راته راغلی وانت ارحم الراحمین او ته رحم کوونکی د راحمینو نه نو رب ته را باندې رحم وکړي. الله تعالی د دعا قبول کړه په سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کې راځي الله وی دعا می قبول کړه یوازې دا نه چې صحت می ورکړه دولت می مرته داغي په دوچند ورکړه اولادونه می داغي په دوچند ورکړه. مریضی کې ایوب علیہ السلام چاته چغه کړه الله او د مریضی صحت او اولاد بیرته ورکول او مال ورکول چا ورکړه الله.
زکریا علیہ السلام بچے نه لري او خبری عمر څومره ده. دو روایت د مفسرینو دي. یو روایت کې د 98 کالو راځي او خزه د 92 کالو راځي. بل روایت کې د 100 کالو راځي. د 100 کالو راځي. دی وخت کې د اولاد کېدل لږ ناممکني. سپینګریش ماده شهوانی هغه کمزوري شي. دی راغی حضرت مریم بی بی ولیدله چې هغې ته میوې قسمه قسمه پرتې دي. اوږده واقعه ده. دی وی یا مریم وانا لکې هذا د کوم ځای نه راغله؟ دا د وړې میوې په جمې کې څه کوي؟ مخکې خو دا سهولتونه نه وو که نه چې ته دا واخله او دا په سټاک کې کېده ولته به دا جمع کړې او د هغې نه بعد بیا چې کوم دی سټورون نه دا راوباسو خرڅو به خو دا هر وخت تازه میوې وي. او ورته وایي چې دا خو د الله کار دی. کذلک الله یفعل ما یشاء. قالت هو من عند الله. دا الله طرف نه راغلی. دی وخت کې خپلې خبرې ته سوچ راغی. بعضې وخت کې یو سړي نه یو خبره د یاده وتلي، هلکه زما خو اولاد نشته، دې ته بې موسمه میوه ورکولی چې نو ما ته د ځوانۍ نه غیر اولاد نشي راکولی. چغه پورته کړه، آواز کوي وزکریا اذ نادا ربه. یاد کا واقعہ د زکریا علیہ السلام چې خپل رب ته आवाज وکړ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. خدای ما یوازې پرې نه دی، ته بهتره د وارثینو نه. خدای یو قوي وارث راکې. رب اولاد مې نشته. بې اولادۍ کې په سل عمرۍ کې چې خلک د اولاد نه ناامیدې په دغه وخت کې چا الله ته आवाज وکړ؟ زکریا علیہ السلام. او چا ورته اولاد ورکړ؟ الله ورته ورکړ. اللہ تعالیٰ فرمائی ما ورته اولاد ورک. سورہ انبیاء آیت نمبر 90 کې راځي ما ورته اولاد ورک. راځه اوس یو موضوع ته ستا فکر راګرځوم. یو سړی وي دعا کوم وخت کې وکم. دا یاد لري خلاصه د دې ټولو خبرو دا ده چې کوم وخت کې د ضرورت راغی هغې وخت کې دعا د الله نه غواړه. که پوه نه شوې زما په خبره، کوم وخت کې ضرورت دې راغی دعا د الله جل جلاله نه غواړه. دعا غوښتل په یو وخت کې منع نه دی. یو وخت هیڅ وخت کې دعا غوښتل قرآن او حدیث کې به څوک ونه ښایي منع نشته. بله دا چې یو خبره په خلکو کې مشهوره ده چې سحر دا په نبی علیہ السلام باندې نو شو. امام بخاری د ځان نه نقل کړي دي. استغفر الله. ولی وی سحر په پیغمبر څنګه تاثیر کوي؟ جواب یې واورئ ښه. سحر منګه د عام امراضو نه یو مرض ګڼو. پوهېږئ په خبره که نه؟ سحر د عامو امراضو نه څه شی دی؟ یو مرض دی. نو اوس یې درته وایم ګزار سره زخمی کېدل دا یو تکلیف او مرض دی که نه دی؟ تا نوح علیه السلام ته رسېدلی و که نه؟ رسېدلی و. بیا ورپسې ویره دا یو عام مرض دی که نه دی؟ په حضرت موسی علیه السلام باندې راغلی و که نه؟ بیا قرآن دا وایي احادیثو ته لا نه ځو، قرآني خبرې کوو. بیا اور بدن سیزي او که نه؟ ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدو کې د چا نه مرسته وغوښته؟ ځکه چې ده ته تکلیف ورکاوه نو ځکه مرسته غواړي. بیا ورپسې دا مرض چې موږ تاسو وایو دا بدن ته تکلیف ورکوي که نه؟ عام مرضونه زکریا دغه د ایوب علیه السلام مریض شو که مریض نه شو؟ بیا ورپسې بې اولادي یو مرض دی که نه؟ نو حضرت زکریا علیه السلام بې اولاده و که نه و؟ نو دغسې سحر هم د عامو امراضو نه یو مرض دی چې محمد رسول الله مبارک ته لګېدلی دی. نو دا حق او سچه خبره ده.
دا مو چې پیغمبر باندې څنګه تاثیر کوي ولې په احد کې رسول الله مبارک ته تکلیف نه رسید غاښونه مبارک شهیدان نشو انسان ګڼو چې انسان ګڼي نو دا اشیاء به ور سره په سر کې ګڼي اوس راځه ما ته جواب په تیز راکوي ما درته دعا باره کې ویلو چې هر وخت کې دعا جایز ده نوح علیه السلام د تکلیف په وخت کې چاته आवाज وکړ ورپسې ابراهیم علیه السلام د اور د غورځېدو په وخت کې د تکلیف نه بچ کېدو په وخت کې چاته आवाज وکړ او ورپسې حضرت یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې چاته आवाज وکړ ورپسې ایوب علیہ السلام په مریضۍ کې چاته आवाज وکړ ورپسې موسی علیہ السلام د فرعون نه د بچ کېدو د پاره د چانه مرسته وغوښته زکریا علیہ السلام اولاد نو اولاد د چانه وغوښته نو تاسو هم په هر کار کې د چانه مرسته غواړئ ټکی ته مو پام شو کنه هر څه کې به د چا نه مرسته غواړئ د الله نه به مرسته غواړئ راځه اوس دا دعا دې څه شی حدیث مبارک کې راځي الدعاء هو العباده سنن ترمذی دا روایت نقل کړه دعا دا عبادت ته پخپله بل حدیث مبارک کې راځي الدعاء مخ العباده دعا مغز د عبادت ته بل حدیث مبارک کې راځي من لم يسأل الله يغضب عليه ترمذی روایت ہے سوک چې د الله نه سوال نه کی الله به په غضب نازل کی بل روایت ہے رسول الله مبارک فرمائی د مسلم شریف روایت ہے کله چې د ضرورت راغی زمانه ضرورت غواړي زه ضرورت پورا کوم کې ضرورت پورا کوم بل حدیث مبارک کې راځي چاته چې د دعا دروازه خلاص شوا دته د خیر دروازه خلاص شوا بل حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی لا يرد القضاء الا الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر نہ بدلی گی مگر په دعا سره بدلی گی ولا يزيد في العمر الا البر عمر نہ زیاتی مگر نیکی زیاتی دا ټول د احادیث مبارکونه ثابتي خبرې دي دا د قیل قال خبرې نه دي ګوره نو دعا هر وخت د الله نه غواړي پوهیږئ دعا به هر وخت کې به د چا نه غواړي دا پکې نشته چې فرضونه بعد شته او سنتونه بعد نشته سنتونه بعد شته او د مستحبونه بعد نشته نه هر وخت کې چې ضرورت دی راغی الله ته چیغه پورته کړه هر وخت کې چې ضرورت دی راغی اجتماعي دعا کې خبره جدا ده ځان ته دعا چې هر څومره غوښتی شي غواړه بل دادا کہ یو سڑے وی اجتماعی دعا د نفل نه بعد سنت نه بعد شتا ولی نامونگو تاسو چې دا کم منس کو د استسقا باران د غختو دعا چې مونږ تاسو دا منس کو بیا دعا غواړو الکه دا منس سنت ده کدا فرض ده سنت ده څه شه ده لکه سنت ده بیا چې مونږ تاسو کلا صلات الخسوف او کسوف کو دل مرد تورې دو او د سپوږمۍ د تورې دو دلته چې موږ کله مونږ کو یو کې جمع ده یو کې دعاګانې دي موږ چې کله دغه مونږ کو د باران د غختو یا مثال دل مرد تورې دو موږ دې وخت کې دعا غواړو دا دعا موږ انفرادي غواړو که اجتماعي غواړو جواب رانغه انفرادي ده که اجتماعي اجتماعي ده نو دا خو فرض نه دي کنه او یا پدې کې ساده راړول دا فقهای کم ترتیب ذکر کوي بهر تقدیر عزتمندو چا سره پدې خبرو جنجالونه مګوي مونږ ته ثابت ده چې هر وخت کې دعا شته که یو سړی وي چې زمونږ علماء دیوبند نه څوک پیش کا اول خو به زه دا وایم چې علماء دیوبند داسې خلک نه دي چې هغې ته حدیث او قرآن ورسېږي او هغې بیا د هغې نه خلاف خبره وکړي نه هېڅ چېرې نه او که ته بیا ډېره مینې ته دا وایې چې زما ته د دیوبند فتوا پیش کا وګوره فتاوی فریدیه حجت الاسلام مولانا مفتی محمد فرید جامعه اکوڑا خاطک حقانیه چې د هغې مفتی اعظم یادېږي وګوره فتاوی فریدیه کې ته پوښتنه شوې ورته وایي چې د فرضونه بعد دعا پکار ده او که سنتونه هغه ورته وایي زمونږ فقها ټول هغه د سنتونه بعد دعا ته دعا وایي ما درته ویلې
دا خو میاسې ستاسو د مؤلفة القلوب دپاره چې زړونه مړه نرم شي. باقي موږ احناف یو او زمونږ دپاره ذخیره د قرآن و حدیث پرته ده. دیوبند او بریل او فلان او فلان دا خو اوس راووتل. ولې د دې نه مخکې چې کوم خلک هغه موږ مسلمانان نه ګڼو، موږ علما نه ګڼو. دا که درته د یو عالم نوم واخلم، نه دیوبندی دی نه بریلی دی مګر حنفي دی، نو څه کوې به نه منې؟ نه. او ما ته چې څوک وایي چې دیوبند زه ورته ما ته مه تشریح کوه. زما د وړې دورې استاد الحمدلله د دیوبند نه فارغ او 6 کاله یې هلته درسونه ویلي. د حسین احمد مدني رحمت الله علیه بالذات شاګرد پاتې شوی. ما ته دیوبند تشریح کړی، ما ته څوک دیوبند نه تشریح کوي. ته به یو ورځ تشریح کوې. ما ته الحمدلله زما استاد 1 کال تشریح کړی دی او ټول یې راته ویلي. بهر تقدیر عزتمندو، الله دې مونږ او تاسو د خپل در نه امیده کوي. همیشه دپاره د الله نه دعاګانې غواړئ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین په حق باندې صاحب قدم پاتې کی، د حق ویلو توفیق مونږ ته را نصیب کی. الله دا قرآن ویجاړ وطن راته آباد کی. د ټول امت مسلمه عموما د افغانانو خصوصا مرسته وکړي. یا الله زمونږ دا وطن آباد کی، علما خداوند کریم هم آباد کی، اقتصادا الله هم آباد کی. خداوند کریمه زمونږ حکومت ته اصلاح ورکي، زمونږ عوامو ته اصلاح ورکي. الله په ټولو کې اصلاح پیدا کړي. الہ العالمین د حکومت او د عوامو ترمنځ جدایي مه راولې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.